کله د دلزاکو او د نور قومونو ترمنځ جګړه وشي. سلامونه مې قبول کړئ. فرمان الله جان دا مخامخ مقبره د روډ نه خوا تاسو ته نوم یې دغه وګورئ. دغه دې کې د ماندرو ګڼمڼې ښخ او بیا ورپسې زه تاسو ته بله مقبره هم ښیم. دا د عبدالله استاد قبر د خپل دواګانو کې شامل کړئ. بیا دا وګورئ، بیا درته دغه مخامخ قبرونه چې دي نو تاسو وګورئ دلته هم دا قبرونه په خپل ترتیب کې دي، ځکه چې دا د خلکو قبرونه دي عبدالله استاد سره چې دا صاحب جیدات خلک وو. دین اخوا بیا مقبره ده نو هغې کې قبر د پاسه قبر ښخ دی، مړي د پاسه مړی ښخ دی او دونه ګنجان دي چې حد نشته. نو هغې کې څه د هغه صاحب جیدات خلکو قبرونه دي، اوس هغوی پکې نورو خلکو له اجازت ورکړی نو بیا هغې سره دونه شوي چې خپلو خلکو بیا مقبره نه وه. دا اوس وګورئ دا اوس دا ځایونه ټول خالي پراته دي، دا زه چې روان یم او بیا دا بره ده چې تاسو ته کوم قبرونه ښیم دا د ماندرو قبرونه دي. دا چې کوم وخت بیا راشي دا ولې دا دونه خالي ولې پرته ده؟ چونکې ما تاسو ته دا ویلي چې ماندرو دلته کې د نوښار نه والې د نیم مردان نه والې تر پکتیا پورې حکومت کړی دی. نو جایدادونه ډېرو نو چې کله د دلزاکو او د نورو قومونو ترمنځ جګړه وشي نو د هغې د دلزاکو نه خو دا جایدادونه واخیستې شو، خو ماندري خو سیدان وو د هغې د هزار نه یریدو د وجې دا وګوره دا سارې قدیمه ده ټیکر هم تاسو ته ښکاري دي کلا وه دلته. نو د ماندرو نه وانه غېښتی شو نو هغوی ته ښه برابر ایسه چې هغوی باندې کوم کار کرونده کوله. نو دا ګورئ دا څونه لوی ایریا پرته ده، دا صرف د دې وجې پرته ده او لږ لږ قبرونه چې دي دا ټول د ماندرو پکې لږ لږ ځای دي. ماندرو یو خاندان دلته یو خاندان دغه دی تاسو کتئ